معزز علماء کرام و دغه مجلس حاضرین مسلمانان ورونو دغه نننه اجتماع تعلق د قرآن شریف د ترجمه او د تفسیر سره دی. د قرآن شریف د تفسیر ختم دی نو زم د دې موقع په مناسبت یو څو خبرې د تعرض کوم. تفسیر د تنکو یو څو جلکې د ته جلکې پیژنې په خوا چې با اوس خو د اخبارونو سیستم د سوشل میډیا سره ختم شي او په خوا چې به خلکو اخبار کته نو ما به پکې هغه جلکې کته هلک د خوندي هغې کې به یې لیکلي چې صدر صاحب پلانکي ځای ته راغی دې ټیم کې راونسېد ماشومانو ورته ګلدستې پیش کړې صدر صاحب وخندل ویې ژړل دا ټکي به پکې صدر صاحب هغه ته پیکوړۍ خوښې وې هغې وخوړې د چارسدې سپلی والا چا ورکړی هغې پخکو کړې نو دا جلکې نو زم د دې تفسیر متعلق جلکي اچې ورته وایي هغه ستاسو د پوهې او د حالاتو په تناسب درته ذکر کوم. ما چې کوم صورت اولوس دی ته سوره اخلاص وایي او عام دوستان دا صورت په مانځه کې ډېر لولي او نبی علیه السلام مبارک د دې صورت ډېر زیات فضایل بیان کړي لږ نه ډېر او د هغې تفسیر آسان دی. حضرت مولانا صاحب به بیان کړي تاسو ته تفسیر درته نه بیانو خو د دې صورت متعلق یو ضروری خبره ستاسو مخکې عرض کول غواړم. د مصر یو لوی عالم و شکیب ارسلان مصر کې لوی لوی علما تیر شوي دي اوس هم پکې شته. نه یو 2 کاله مخکې مصر ته تللی اوس چې څومره علما دي ګیرې نشته ښه ګیرو له ښه مضبوط رخصت ورکړی برېت هم ورسره نشته او چې کوم یې مولی د هغه او د امیس پته نه لګي ټولو پتلونونه اچولي او پینټونه او شارټونه اچولي هېڅ معلومات نشته صرف دومره ده چې کوم لوی عالم درس کوي یا مانځه ته مخکې کېږي نو داسې یو بل شان پټکې اوانلي د چارسدې له چپلي کبابو په شان هغې په سر کړي تاسو مې په دې میډیا ګورئ ګیرې میرې نشته. لاړم جامع اظهر ته لویه یونیورسټي ده غټه یونیورسټي په دنیا کې نو ما وی دې کې به ډېر ښکلې ښکلې علمای او غټې غټې ګیرې به یې پکې او زما زوی ما سره و انیس احمد هغه وی که داسې لوی عالم یې موږ به د حدیثو اجازه ته مو غواړو سند به لږ مضبوط شي. د ډېرو علماو سره هم پکې ملاقاتونه وکړل کلیت الحدیث او کلیت اصول الدین او داسې نورې کلیې کالجونه خو د زړه د خوږېدو هم پکې یو مو نه لید صرف یو مې پکې ولید د کلیت الحدیث استاد چې هغه داسې د دې ګوتې د بند یا د 2 بندو برابر ګیره وه بس نور مې پکې ګیرې والا ملا صاحب ونه لید ټول بغیر ګیرو والا. ما هغه ته وې مې دینه لاسنیو وکړو دینه سند والو مې دې موږ نه وکړي موږ نه دی سند والي دینه موږ دا خو ټول بل شان خلک خو ډېر لوی لوی علما پکې پراته دي. د قاهرې مقبرې ته لاړم حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه غوندې شخصیت پکې پروت د علم غر علامه عیني رحمت الله علیه د هغې مدرسې اوس هم شته کچه مدرسې دي د هغې هغه د حدیثو د لولولو مسند د خاورو ګټو په هغې مې لږه ناسته م وکړه. علامه قسطلاني ابن الحمام علامه حافظ زیلعي امام طحاوي دا امام شافعي رحمت الله علیه دا لوی لوی اکابر پکې دفن دي ډېر لوی خلک ورسره فرعون هم پکې پروت دی میوزیم کې فرعون د مصر په جیبګر کې پروت دی
نو موږ لاړو نو ملګرو ته مې وې ګورې هسې نه ده د ملاقات نیتونه کې چې تاسو وایئ چې موږ د فرعون ملاقات له ځو دله عظمت او اهمیت خو کفر دی چې په دې نیت دي چې دا خو ډېر لوی سړی تېر دی موږ ملاقات له ځو ما یې نه ګورئ دا ډېر لوی جرم به اوس موږ وکړو نو بیا څه له ځو ما وې دله پیغور له ورځو پیغور لکه بخاری جلد نسانی کتاب المغازی کې د بدر واقعه کې راځي چې حضور پاک مبارک په بدر کې چې کماویا کافران مردار شوي نو سې په هغه قلیب کوي کې غورځولې ځان نو حضور آی کې ابو جهل مو نو رسول الله مبارک وی دی چې ورشو او یو څو خبرې نو پیغمبر علیه السلام پیغور لالته تللی هل وجدتم ما وعد ربکم حقا تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې هم ټیکو مونته فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا موږ ته خو چې خدای کوم وعده کړې وه رښتونې شوه ګټه یې راکړه تاسو به څه کوئ نو ما وی دله به پیغور ورکو نو چې ورلم فرعون په شیشه کې پروت و نو ما ورته رامخ کړې ما یې دې سپېمو ته دې وګوره نه تیزانه یا صاحب الزرطه میں تا څنګه د خدای دعوه کړې وه چې تا وې انا ربکم الاعلی اوس ځکه نه لاس وړقوه دې پوزې ته دی او دې شکل ته او دې ته وګوره مړه خو چې په خولې سره تلل لمې پې سپک کړه لمې سپک شي دا هم پکې پراته دي نو شکیب ارسلان په مصر کې یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی لوی عالم نو هغه لیکلی دي ما په خوب کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولید خو زما یو سودا وه پړه کې ما وی دا مسلمان خو د الله خپل بنده دی دا ولې والته کول خوري لکه زه به دله مثال درکړم نن هر ځای کې د کافرو د لاسه مسلمان په تکلیف کې پروت دی داسې ده که نه کم ګوټ ته چې ګورې نو کافر د لاسه مسلمان په تکلیف کې پروت دی نو مسلمانانو سره په شام کې وګوره په عراق کې وګوره په یمن کې وګوره په کشمیر کې وګوره څومره ظلمونه کېږي مسلمانانو سره څومره زیاتې کېږي دې خوا کې ګاونډ کې افغانستان ته وګوره ما وی دا ولې الله د دې کافرو مدد کوي دا خو پردي دي دا خو مشرکان دي دا د خدای دشمنان دي او مسلمان د خدای سجدې لګوي د خدای دوستان دي په خدای ایمان دي نو دا دی ولې والته کول خوري د کافر د لاسه دا مې زړه کې یو سودا وه او زما وروڼو ستاسو زړه کې به هم دا سودا وي ده که نه ده هلکه که نشته تمام ویل چې مونږ خو مونځ کوو ته 5 وخته مونځ کوو سجدې ورته لګو حج کوو عمره کوو زکات ورکوو ذکر و اسکار کو دا بچو باندې درسونه کو مدرسې او بیا مونږ والته کول خورو دا ولې او کافر نه خوري وی دا میړه کې سودا وه نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه مې دا تپوس په خوب کې ما وی حضرت صدیق اکبر دا د رسول الله مبارک په صحابو کې اول نمبر صحابي دی اول نمبر صحابي دا هغه صحابي دی حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه چې ټولو نه مخکې په رسول الله مبارک ایمان دې سړی راوړلی دی او څنګه ایمان یې راوړلی دی بې دلیله ایمان ابو بکر مالا الله نبوت راکه زه خدای پیغمبر کړم وی ما در باندې ایمان دی خیر و خلاص هیڅ دلیل نه غواړم ما ته د مخکې نه معلومه چې ته رښتونی یې صادق دې کې دویمه خبره نشته بالغانو سړو کې لومبي ایمان احرارو کې حضرت ابو بکر صدیق دی او قسم دی رسول الله مبارک فرمائے مرض وفات کې تقریر کو پاغه کې او فرمایل ان من امن الناس علی فی ماله و صحبته پما چې پمال او مرګرتیا کې د چا ډیر لوی احسان دی نو هغه ابو بکر صدیق دی ګوره مالی فایده مال ډیر راکړی ده بدني فایده را کړی ده
د هجرت صحبت امرا سره کړی دی او بیا او فرمایل په ما د چا بدل احسان نشتا که ما سره چا ښېګړه کړې د بدل مې ورته خلاص کړی عام اعلان کوي په ما د چا بدل احسان نشتا که و ما ورته خلاص کړی دی یو کس پاتې دی چې د هغه احسان او ښېګړې زما د سټ باندې پرتې دي هغه له به الله د هغه د ښېګړو بدل د قیامت په ورځ ورکوي یا څوک دی حضرت ابوبکر صدیق څوک شوق سره وایه لږ شوق سره وایه رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی د حضور پاک او حضرت ابوبکر سوی الله رسول الله یو ارمان به قبر لوړم یو ارمان ابسی ادا دی چې ته زما دا جیب خپل جیب وګڼې لکه خپل جیب ته سړی هر وخت ګوتې ورمنډي نه ښځې سره سلا کوي نه بچو سره سلا کوي نه دوست سره جیب ته ګوتې ومنډي مسکین فقیر له ورکي جیب ته ګوتې ومنډي ټماټر والی جیب ته ګوتې ومنډي کرایه ورکي جیب ته ګوتې ومنډي چاله خیراتي ورکي بچو له جامې کېړې چا سره سلا نه کوي دا مې پاړه ارمان دی چې ته زما جیب کې ګوتې منډې او ما سره هم سلا نه کوي شی ته راوباسې دا ارمان دی لوی سړی دی سه رسول الله مبارک فرمای مال چې الله سره کړی دی ما القا الی ربی الله چې ما ته سره غرزولی دی القیته الی ابي بکر ما ټول ابو بکر ته ور غرزولی دی ما غلا ور کړی لوی سړی لوی شخصیت لیکن مولانا حضرت رونو شکیب ارسلا نغنه تپوس کوي ابو بکر دا مسله مې لکه پرته ده چې مسلمان د الله خپل دی او کافر پردی دی دا خپل ولې وای په دا پردي ما مې سودا ده وی شکیب دا زمام سودا وه نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی درې قسمه خوبونه دي یو ته مبشرات ویل کېږي کتاب الرؤیا وګوره د بخاری او د ترمذی مبشرات دي صحابونه به باقاعده پیغمبر مبارک تپوس کو من رأى منکم رؤیان بیګا چا خوب لیدلی دی یو به ما لیدلی تعبیر به ولا وست او بعضی خوب رسول الله مبارک فرمای من الرحمن د هغه د الله د طرف نظر ته راځي چې کوم قرآن او سنت سره لګي خبر خلاصه ده نور د ځونی دلیل د قطعي او یقیني نه وی تا چې کوم تپوسو کدا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو وی حضور پاک راته فرمایل چې ابو بکر ستا دا خبره ټیک تا چې دا خدای پاک ولې دا مسلمان دبی د کافر د لاسه دا ځکه چې د دې په سوره اخلاص باندې عمل نشته قل هو سورت خوب چې راویښ شوم ما وی چې زمونږ عمل خوشته د سوره اخلاص لومبی آیت ته الله احد قل هو الله احد چې الله یکتا دی شریک نه لري دا زموږ عقیده ده الله سره په ذات کې هم څوک شریک نشته یو دی الله سره په خپلو خاص صفتونو کې هم څوک شریک نشته یک تنها او الله چې کوم کارونه کوي قسم په خدای که داسې نور او سپوږمۍ هم څوک راوخیږي دې کې هم شریک نه لري سبا خبره ټیک ده بېشک الله احد الله الصمد الله پاک ته ټول مخلوق محتاج دی خو الله چاته محتاج نه دی جون مونږ له چا راکړی داسې نه شوق سره جواب غواړم اخلي به څوک یو یو قدم کې چاته محتاج یو بیماری لړکېدو کې چاته محتاج یو ډوډۍ کې چاته محتاج یو اوبو کې چاته محتاج یو سترګې رپولو کې چاته محتاج یو غاښونو چتولو کې چاته محتاج یو ژبې ړقولو کې چاته محتاج یو بچو ورکولو کې چاته محتاج یو خبر اخلاص یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو چې الله راته ضرر رسوي څوک یې نشي لرکولی وان یردک بخیر فلا راد لفضله الله درته خیر رسوي څوک رکاوټ نشي جوړېدی عقیده ده زموږ هغه خبرې چې اسبابو نه بالاتر دي هغې کې بنده نه غوښتل هم منه
او چې کوم د اسباب ولاندې دي اسباب به استعماله خدا بنوي چې ډاکټر او دارو جوړ کړم عقیده بسی چې په دارو کې ډاکټر پلاس کې شفا چا چولې ده الله الصمد الله چاته محتاج نه دی موږ ټول چاته محتاج یو لم یلد ولم یولد نه بچیشته نه پلارشته زوی لور دا نشته نوسان وسی نشته بر نسب پلار نکه نیا بالکل نشته متخذ صاحبتا ولا ولدا نه بیبیشته نه بچیشته ضرورت نه لري محتاج نه خدای ته موږ محتاج یو چې ضرورت ته ډوډۍ ضرورت ته کور ته لاړ شي نو خدای ته موږ محتاج یو کنه الکه محتاج یو کنه یا دا ډبه ویلې بیا ولې ډبه وای چې ورته محتاج ډبه والے ظلم نه کوم خو سره رښتیا وای کو کنه کو کنه سار وخت چې وځي نو کټ اسخا پروتي او بستر او بالښت او هغه چې کم صادر په د پاسه پروت ته هغه نه منجوړیاں جوړي او چې واپس کور تلار چې ډوټه لرا شي نو څنګه چلیے بستر خمدیدار صفا تولیخ صفا پرتا او کټم درته خمدیدار پالنګ تیار پروت دا څوک کوي دا چې دی واده کړي نو بیبي او کله واده دی نه کړی مخ کې مور او خور چې د خمدیدار سار وروړي ګرمه پراټه ور سره ویلای او خمدیدار جبر او باسه او برید په یو خو بل خو غوړای را غوړای لوخي هم دقه سي ګنده ورته پرې دی او چې بیا راشي چانه کې لکه د شیشې درته صفا کړي پیاله درته انځلي پرچونه درته انځلي ټیک ویم کا غلطه وي او جامع ورته وباسي دا غي نسخه بین رواني د خپلو ډک بین ته رواني غریب دانه وي چې دا والے هغه خمدیدار درته شرطي کې په صابونه درته ویني او بیا په دلخي سری الماره کې درته وېزان دکی تاسو کو دا خزي دا خويندې او دا مېندې دا خدمت ته نه کوي ډوډۍ هم دله پخوي ښځې کباب وتړی شوی دی هم درته پخوي ښځې نن میلمانه راغلي دي هم درته کوي په هغه ګرمۍ کې لګیا ده ماشوم جاړي هغه ماشوم هم درته قلاری څپلی هم درته پالش کوي پټکي هم درته یږدي او چې څوک ګیره خري دا جامد سامان هم تیار ورته ایښی دی داسې ده که نه دا ښځې تابعدارې درته ولاړې دي نیکانې او صالحانې او چې کومه عالمه ښځی علم یې کړی وي خو د خدای د لارې نه خبرې بیا هغه درله بیا لوټه هم برابروي منزله دې بیا پاسوي جانماز هم درکوي تسبیح هم لاس کې درکوي او که کتاب ته راجت شي نو کتاب هم درته راځي ماله مشکات راولا خو پېژني په منډه درته راوځغلی ماله چای پخه کا په منډه یې دله خو یو خبره درته کوم زمونږ یو مولوي صاحب دی د هغه وی ښځې عالمه ده ښځې د بناتو مدرسه کې استاد مشکات شریف یې ښه او دوی ما کافیه خوله مشکات شریف غټ کتاب دی او کافیه لږ رکوټي کتاب دی ما ورته وی چای راله پخه کا وی شرمېږم نه د مشکات ښیم او ته کافیه ښې زه به دله پخوم که ته بیا راله پخې زه سینې یری ما وړه دوره ښیم او ته څلورمه درجه ښې نو زه به دله چای پخوم که ته به راله چای پخې یاره وی داسې حیران کړم چې اډو کلت مې ونه دې کې هم لږه ګزاره کوه ښه لږه ګزاره عالمه ښځه ښه ده عالمه ښځه یو سړي کړې وه هغه ته وی ګورې تا ښځو کوم خو شریعت مطابق ژوند به تېرو وی ټیک ده بلکل او که ته معلمې زه معلمې شریعت مطابق ژوند به تېرو وی بلکل خو وی شریعت کې ستا ټیک ده وعده ده وی شریعت کې ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته شریعت کې به ماله ځان له کور راکې شریعت کې ستا د خویندو د لیور خدمت په ما نشته بس زه به تا سره ځان له کوټه کې ما ته به ځان جدا کې سړی وی دا څه په مصیبت وړی دې سره څه وکړم عالم محترم سره څه وکړم زما د پلار خدمت به څوک کوي د مور به څوک کوي ماشومانو خویندو به څوک کوي وی نه تا ما سره واده وکړه شریعت مطابق ژوند به تېر کوو بس سړي هوښیار وی بلکل ټیک ته تاله به ځان له کور کړم زما د مور زما د خویندو زما د ماشومانو پلار خدمت په تا نشته مې کوه خو ګورې زه به هم د شریعت مطابق به مو ته ژوند تېروي یو نو شریعت کې ما له څلور ښځې جایز دي یو به بله کوم یو به بله کوم
ولې د مور خدمت به وکړي. ته عالم یې ته ور درس تدریس کې هغه به غیر عالم او کم مور او پلار خدمت به کوي. یاره وایي سره وخوړو دا شرط به ختم کړو او ښځې ته وایي چې دویمه ښځه در باندې کوم او دویمه ونه کوې ګورې دویمه چې چا کړې د شپې پاندرم پایي نه بره ختي شي نه لاندې پاندرم پایه به ناست نو ښځو سره ظلم زیاتې به نه کوئ ښه وعده وایي انشاءالله ټولو انشاءالله یو وایي انشاءالله تا ډېر بې خدمت وي که په کور کې ستا بچي قلاره او چې عالم وي علم وکړې په ښځو تفسیر ورته وښایې قرآن ورته وښایې دین ورته زده کړې کوم ماشوم چې د دیندار او عالم ښځې په غېږ کې لوی شو هغه نه به خدای شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړوي انشاءالله. نو هغې څه وایي ما خو په سوره اخلاص عمل شته الله یو دی منه یکتا الله صمد دی منه الله الصمد بچی نشته ښځه نشته منم ولم یکن له کفوا احد د خدای مثل همسر هېڅوک نشته دا خو زه منم. سوچ کوو واقعي یو خبره شته د دې صورت یو مجموعي یو بل مقصد دی معنا نه د مقصد هغه مقصد باندې د مسلمانانو من حیث الاجتماع او من حیث الجمعیت عمل نشته. څنګه دی یو عالم وی تخلقوا باخلاق الله دا ګورې حدیث نه دی ښه ځان کې د الله خو یو صفت پیدا کړي روجه الله خوراک نه کوي محتاج نه دی اوبه نه څښي محتاج نه دی خواهشات نه لري محتاج نه دی نو یو ورځ به ځم اوبه نه څښم ډوډۍ به نه خورم خوراک به نه کوم خواهشاتو نه ځان ساتم چې د الله دې صفت سره یو پټې موافقت راشي د الله صفت ما کې نشي راتلی خو د الله خوی دې څه ناسا عمل وکړم. اوس دلته راځه که نه دلته څه دی الله وی رسول الله مبارک فرمایي ان الله جمیل یحب الجمال خدای خشته دی ښکلې ډولې دی ډول یې خوښ دی نو ځان ډولې ساته ګوره هغه صفت ځان کې راوله. الله عالم او علیم دی علم وکړه هغه څه نشي کولی او علم زده کړه. الله غني دی چاته حاجت نه لري داسې ژوند تېر کړه چې ته هم چاته د لاس نه نیولې محتاجه نه دا صفات پیدا کړه. الله قادر دی تم ځان کې یو طاقت پیدا کا الله په شان نشو کېدی مونږ الله صفات مونږ کې کوم دی او بیا شرک به راشي. الله قادر تم ځان نه شله ګیدړه مه جوړوه ځان ټیټ کا جومات ته په وخت د تهجد هم کوه خپل لمونځ اودس هم کوه. نو دلته څه وایي دلته د الله یو صفت دی الله احد وحدانیت یووالی او ټیک ته مسلمان ځکه وال خوري چې دکې وحدت او یووالی نشته. څوک د امریکې غېږ کې پروت دی څوک د روس په غېږ کې پروت دی څوک د یهودي په غېږ کې پروت دی څوک د انګریز په غېږ کې پروت دی څوک د هندو په غېږ کې پروت دی مسلمان تتر بتر دی د الله صفت وحدت دی دکې وحدت نشته دکې یووالی نشته دکه والټه کول خوري هلکه داسې ده که نه ده یو قوم چې یو موټی وي قسم په خدای که څوک پرې راشي او چې دا قوم تتر بتري هر څوک پرې راځي حمله پرې کوي نن یو نټه سو باسي سبا بل نټه سو باسي بل نټه سو باسي هر یو تختې مړه پرونه هغه و نن به مونږ هم وایي خو که ټول ورته را یو ځای شو نو ګیدړانو بیا زمری هم زغلولی دی ګیدړانو څوک زغمولی دی زمری هم زغلولی دی خو زمونږ مثال د چا دی د ګیدړ نه هم بتر پارامي چرګوټي ناس خبر خلاصه ای کې اتفاق نشته نه اتفاق کولی شي هیڅ هم نشته ری مونږ کې وحدت نشته که نن عرب و عجمو او نن ټول مسلمان کالجسد الواحد رسول الله مبارک فرمایي د یو وجود په شان ودرېدل ان اشتکا رأسه اشتکا کله ان اشتکا عینه سترګه خوږېږي ټول دردېږي سر خوږېږي ټول خوږېږي پې خوږېږي ټول خوږېږي که په یمن کې حمله وشوه ټول ورسره ولاړ که په شام کې حمله وشوه ټول ورسره ولاړ که په کشمیر کې حمله وشوه ټول مسلمان ورسره ولاړ رښتیا ووایه امریکا به د خپه هم د ځای نه ونه خوځوي او چې چا په سر راله د هغه په سر راله د چا په سر چې راله د هغه په سر راله خامار راکوز شو یو لوی حوض ته چندخان و پکې چندخ یو خامنډه واله هغه چندخ ته وایي خامار وی څه کې وی حضرت څه وی خو ما ته څه مه وایه وی څه
وی جلسه جلوس را پسې ونه کې هغه ته وی زما څه کار دی وی ښه نو بس مال یو چیندخ دروازې را کوه تا ته غږ نه کوم ورځې بعد یې غټ چیندخ باټا یو به یې نیوه خوله کې به یې ورکو بل به یې بل نیوه خوله کې ویو تخته ګورې سم شه ګورې خامار راغلی دی چیندخان خلاص شو خامار هغه باټا ته وی چې نه خو وږم ډوډۍ خوراک وی هغه ټول خلاص شو وی څنګه وی څنګه دا چې بس ټول خلاص شو که نه وی ځان تیار ساته زه به څه خورم وی دومره چې مې در باندې وخوړل وی زه څه وکړم چې ته مې وخوړې خوار شه یې خولې واده کړه چې کلب شو بس هغه یې تېر کړ دغه مثال د دشمن دی د امریکې او د بل او د بل او د بل دا را کوه دا اخره کې کلب پریدي به نه خو که مسلمان کې وحدت پیدا شو لندن یورپ امریکا اسرائیل هندو مړه مودي بسي لړکا نن مودي راځي د پاکستان خلاف سترګې نیغه کوي مودي نا سنت ته ګورو کارته ګورو خدای ته نه نشي کول خو کله مسلمان کې دا صفت نشته وحدت او اتفاق کور کې چې دنه اتفاقی بار نه بغلط لیش نه نو دا وحدت الله احد وحدت په مسلمانان کې پکار دی نمبر 1 نمبر 2 څه دی دویم صفت یې څه دی الله الصمد دا صمدیت والا صفت پیدا کول پکار دی حتی الوسع چې داسې مسلمان شي چې ټول مخلوق دته محتاج دی چاته محتاج نه نن مسلمان چاته محتاج دی کافرون جز دې خپل نشي جوړول جز امریکای نه دی نو چې کوم جز ته هغه نه والی او هغه ته تا سره په حمله کوم او تا سره په جنگ کوم نو خوشي در باندې کوي دشمن نه څوک سودا دی دشمن نه موږ څه زونه اخلي چروانه شي مړه دا وي د مول چروانه ده د مولا نه ده وای خدای ما څه چل کړي چروانه ده د مولا نه ده خلق سپومې ته وختل دوی زاړه زوتی سپومې ته نه تور پسې د نور ته وخېږي مرخې خلق سپومې ته وختل ته روان شه سپومې ته که ما د پیسې نه ونیولې زه به جرمدار یم تا ته ګورو سپومې ختو ته ګورو ته دې چت ته نشي ختې نو سپومې ته به څه وخېږي ته خو بکسو هم د چین نه هلې خپله بکسو هم نشي جوړولی د ګنډنو ستن هم نشي جوړولی هم د چین نه راغواړي او دا د بجلی تارونه هم د چین نه راغواړي او اوس سیوان او ټماټر هم د چین نه راغواړي د سپومې ته ختې شي سپومې ته چې خېږي هغه نور قومونه دي خلک سپومې ته وختل مولیان مونږ زاړه یادوي بلکل یاد ساته مونږ زاړه یادو خو کوم زاړه اخلاق عقیده عمل د رسول الله مبارک در باندې زوتو درته یادو او په ټکنالوژي کې د تدانم چې غش راوالا لیند راوالا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه دشمن میزایل جوړ ک 2000 رینج ته 4000 رینج جوړ ک هغه ټمبم جوړ ک دومره طاقت ته داغه مضبوط طاقت والا جوړ ک نن ک پاکستان ایټمی قوت نه وي په یو 2 منټو کې به د انډیا نن تیر کړی وي او تا سره یو قوت شته او قوت او طاقت نو ستا ته سترګې نشي رانیغول طاقت شته یو 2 جزونه رانل یو 2 جزونه چې داسې ټیزونه ته وستل چې تر اوسه پورې ماشومان د شپې چې چغه کې وي هغه د پاکستان جوړ بیا هم لرا باندې وکړه دا ټیزن قوم دی ځان کې دا صفت پیدا کا صمدیت چې ته په خلکو جزونه خرڅ کې ته په خلکو ټینک خرڅ کې ته په خلکو میزایل خرڅ کې دا صفت مسلمان زموږ الحمدلله مړه پاکستان خو ښکلی ملک دی الحمدلله ټول وایي الحمدلله یو وایي الحمدلله دا نور د اوږدو خلکو واله اوږدو خلکو واله منجله چې په سرې منجله مې سره سرې پیسه ډېره دولت ډېر د لورې وادي د سرو زرو ټټۍ وله کوي د یو شیخ د لور واده د یو شیخ نو باتروم یې وله د سرو زرو جوړ کړی ټټۍ معدې کې وله غول څنګه ورځي سرو زرو په ټټۍ کې به د دسماتې څنګه کوي د سرو زرو جزونو کې ګرځي لیکن ټیکنالوژي نشته ټیکنالوژي صمدیت نشته بل صفت څه دی لم یلد ولم یولد دا خدای د دین د پاره به نه پلار پیژنې نه به بچی پیژنې الله خوشته نه زما خوشته دین د پاره مثال در کوم د بدر غزا د حضرت عبدالرحمن
رضی الله عنه د ابوبکر صدیق وی دغه وخت کې کافر صف کې ولاړ مبارزه به کېدې مبارزه څنګه مبارزه عام جنگ نه مخکې وا د یو طرف نه یو راووت او د بل طرف نه به هم راووت او آواز به وکړه هل من مبارزین شته څوک مې مقابلې والا چې راوځي یو په یو به جنگ کېده بیا به عام جنگ به وروسته شروع کېده عبدالرحمن راووت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی ملا کافر دی توره وشلنګوله هل من مبارزین شته چې څوک زما مقابلې له راوځي هغه د پلار د زوی اواز پیژني ابوبکر صدیق واورېده وی دا د عبدالرحمن اواز نه دی د زوی مې وی دی که نه وی درلم رسول الله مبارک لک د مټو ونیو نه ابوبکر ته به نو دی بل څوک به وځي د خدای دپاره بیا پلار نه پېژني زوی نه پېژني وی بابا عبدالرحمن ورته وایي وی بابا بدر کې مې د تورې لاندې راغلی خو چې مې وکتل نو پلار مې وی نو ما در باندې غزار ونه کړ وی بچی ډېره غلطي دې کړې نه وی که زما د تورې لاندې راغلی وي قسم په خدای که مې پېژندلی وي که زوی مې وي که مې پرېښی وي ټس به مې دله د خدای دپاره درکوم عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د منافقانو سردار د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل پیغمبر مبارک ته د ذلت نسبت کړو د ذلیل او زوی سوچا مسلمانو د هغه نوم عبدالله لاړ او پلار یې په استورو راکوزې کړ او د پلار او د زوی ډېر محبت او مینه وه او د ګریوان نه کلک ونیو وی عبدالله ته زما زوی نه وی یم هغه د مینې والا وي هغه مینې والا یم ګریوان نه مې ولې نیسې وی تا پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخي کړې ده پرېږدم دې چاته ما پلاری په ما ګرانې ډېر محبت خو زما د پیغمبر هتک دې کړی دی قسم په خدای په دا توره سټ به دې وام پرېږدم دې چاته تا پیغمبر ته ذلیله ویلي اوس به دا وی چې انا اذل وهو اعز چې زه ذلیل یم او پیغمبر عزتمند دی نو وی پې وی زه ذلیل یم حضور پاک وی بیا ووایه بیا پې وی بیا ووایه بیا پې وی زه په مخه دی ښه د خدای د دین دپاره پلار زوی دا به بیا نه منو بیا به یو الله منو زوی رکاوټ راغی به هم نه منو پلار رکاوټ راغی به هم نه منو رور رکاوټ راغی اب هم نه منو دوست رکاوټ راغی اب هم نه منو څوک به منو شوق سره ولم یکن له کفوا احد او داسې طاقت به جوړو چې د هغې مثل به نه ټول مسلمان به یو قوت یې چې مثل نه رښتیا راته وایم چې په دې سوره اخلاص د ټولو مسلمانانو عمل راغی چې یو موټی شي او ټکنالوژي کې ورته خلق محتاج دوی چاته محتاج نه او د الله دپاره پلار او زوی نه پېژني او هم سر طاقت هم د مسلمان نه رښتیا ووایه بیا به دې وال کوي که کافرو د لاسه به وال خوري وایه دې به وال کوي دا عمل نشته په سوره اخلاص او د مارونو زه به یو بله خبر دلته چې ستا بچی او پردی بچی په جنګ شي نو هوښیار سړی پردی بچی وایي که خپل وایي نه نه پردی نه وایي دا څه کې خپل وایي جنګ جوړی بیا وایي د ماشومانو په سر پلار یې راغی ماشومې و خپل له سپېړه ورکوي ته ولې روانې کې پردی پوه شي هغه پلار هغه بیا ووایي نو په سلمان خپل د چې دی روانې کې د له سپېړه ورکوي بل نه ورکوي زمارونو دا ولې زمونږ عمل په سوره اخلاص نشته دا ولې مونږ د الله نه لرې یو دا مونږ د خدای په مقابله کې د خدای دشمن شیطان سره دوستانه جوړه شیطان سره دوستانه ده بس الله کم چې منایم حقیقي دی مونږ له رزق راکوي مونږ له ډوډۍ راکوي مونږ له جامه راکوي مونږ له بچي راکوي مونږ له عزت راکوي اما پرېښې دی چا سره دوستانه جوړه کړې ده ابلیس او شیطان سره او هغه خبیث دی پرېږدي نه هغه راته ځان خوږ کړی دی ځان یې راته خپل کړی دی خو قسم په خدای که دی پرېږدي هدې نه پرېږدي په هره طریقه چې وی دی د دې قرآن اخر کې الله څه وایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس د دې خبیث نه ځان ساته دا چې تا تړه ته وسوسې چې د نه ځان ساته دې زړه ته پټ ناستې د نه ځان ساته او الله دلته مستعاذ به درې ذکر کړل زما په نوم د ده نه ځان ساته زه به رتې بچ کوم نو ته به چې خدای د نه څنګه ځان وساتم دا خبیث خو مېړه ته ناست زه خو یې نه زما یو مقتدي هغه وی که دا شیطان خدای په ګوتو راکړه نو وایي زه به
زه به ورسره دا چل کوم چې په چکونو به ترې سا وباسم ده خو مونږ غرق کړو. ما وی چکونه خولې پې پلیته په ده به چک لګې دا خو داسې ده چې په ډیران باندې په غولو چک لګې. ما ته وی مولوي صاحب ته به ورسره څه چل کې مې زه به په دا څلور انچي بور کې ورمنډم او په دا بورقه به یې وام او د ویښته به یې رسوم. وی اوبه پې پلیته نو ښکاري خو نه خبیث که نه خو په مختلفو شکلونو راځي. یو سړی د دیوال غاړې ته ملست ودو خمه دی دا شیطان راغی را پیسو وی پس چې پاسو هغه وی د خوبه دې ویستم خوارشې زه سوري لاندې پروت وم او خوب راغلی خوبه دې وی ظالمه دې خوا شره دیوال غورځېږي مړه زه خوارشې وی دې خوا شه پرېوځي دیوال چې دې خوا شو دیوال پرېوت دې که به یې ورکړي بچې خو یې ډېر دي که سړي ورمنډه کړي پیر صاحب خدای د سره ښېګړه زه خو د مرګه بچ کړم خره چې د پاسولم ګنې که دا لوی دیوال را باندې را پروته وي خو دې خو به د چیخڼې کړی وم غرق به وم. تا پیر صاحب دوا راته وکړه ته خو ډېر نیک سړی وی پیر نیم خوار شه شیطان یم نه نه مړه شیطان ته ګورو د خیر زرې د مرګه بچ کړم ته وایې زه شیطان یم. وی قسم دی چې شیطان نو ما سره دې ښېګړه ولې وکړه وی خوار شه ښېګړه مې نه ده کړې که ما نه وې پاسولی او دا دیوال د باندې پرېته وي نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې مټې والې شهادت نه مې بچ کړې دومره خبیث په مختلفو لارو درته راتاویږي او پر یو سړي به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو شیطان د انسان په شکل کې راغی وی دا په چا نه پناه غواړي د الله په نوم وی د شیطان نه وی څه چلې کړی وی څه کړي دي بیا وی دا مونږ چې څومره ګناهونه کوو دا مونږ په شیطان نه کوي مونږ قتل زنا ټول ګناهونه او ته وی څه کړي ما خدای ته وګوره وی زه شیطان یم هغه سړی ورته وی په تا چا ګناه کړی تا چې پرون پردې شوتل پنډ را په سر او ما د لور په لاس کې درکړی په خپله دې وریبو په سر دې کې خو شیطان بدنامې تا چې پردې کنډر کا غلا دې کوله نو زه شیطان یم تا له څوک زما بچی یا زه درغلی یم چې تا له مې جرنده لر کړي او هغه سیف مې راته خولي او امیر باندې را په وګر کړي او تا چې پرونه پردې ښځې کتل ما داسې شیش ته تا جوړ کړی ما ورته نیخ کړی تا چې په ډس کو په هغه سړي باندې بل ورځ ټوپک ما در کړو ما در تماشه باندې لاسې خو ټول ګناهونه په خپله کوې یادوې شیطان مونږ یادوې هغه هم حیران شو چې خدای دا څه په مصیبت شیطان سره به څوک مناظره کوي د شیطان بچي سره نه شي کولی نو شیطان سره به څوک دا څه په جنجال وی لکه ستا پکې څه نشته وي زه صرف ګوته راکاږم ویره دې څه مطلب وی راځه ګویه ته یو دکاندار چې د شات غوړي خرڅول شیطان یو ګوته راواغېسته او په دیوال یې راښ کړه بس وی ګوره زمونږ دغه کار دی ګوته راښکل باقي ټول اوس ګوره زما کار دی که ستا شات غوړي کېښودل هغې ته چې چرمخکی راغی د دکاندار پیشو ساتلې وه د مږو دپاره هغې ور ټوپ کړې په هغه چرمخکی باندې د ګاک سره چې دا چا شات غوړي راوړي د بانډې نه د سره سپی و ساتلې سپی هغه ور ټوپ کړې په پیشو باندې دکاندار وایي خوارشي دا د ما ساتلې پیشو ده مږو له مې ساتلې ده پخوا خو دکانونو که اله دا سپی دې وتاړه هغه غریب چې تر څو سپی راښکا هغه پیشو یې ماته کړې وه دکاندار تور اوچته کړه سپی یې پې وو ګاک وایي خوارشي دا خو قیمتي سپی و چې ټس شو دکاندار یې وو دکاندار لور اړلل ګاک یې وو درې پسخه وغځېدل شیطان ورته وي دا اوس ما وکړل که دا تاسو وکړه مو صرف ګوته راښکلې باقي ټول تا وکړل هغه وی خر بچیه خو چل دې په دا ګوته کې وکړه تا ته چا وی چې دلته ګوتې راکاږه په شاته په غوڼو او بیا هلته وسوسې مچې موږ د شیطان دوستانې کړ څومره چې ته ګناه کې ګناه د سترګو ګناه شیطان خوشحاله شو څوک خفه شو د غوږ ګناه کې دلته کې دی واګې لکه د اس پیچولې دي هلکه پېژنې که نه په موبایل باندې ګانې اورې څوک خوشحاله شو شیطان څوک خفه شو کنزل چې کې څوک خفه شو او شیطان هغه ته چې ښځه کنځیم خوشحالېږي هغه ته چې لور کنځیم خوشحالېږي او خوشحالېږي په دې باندې من شر الوسواس نو ته به وایې چې دې نه به ځان څه خلاصوم نو آخر کې الله وایي الخناس چې د خدای نوم والې دې تښتې بیا چې انسان غافل شو نو دی وسوسه چي
الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، د انسان پزړی ګونټې ماتې کړي دي شیطان. اذا ذکر الله خنسا، چې خدای یاد کړي رستو کېږي. و اذا غفل وسوسه، او چې د انسان غافل شي بیا ورته وسوسې چي، بیا وسوسې چي. من الجنة والناس. اوس وی شیطانان دو قسمه دي، یو د پیری د ذات ابلیس او داغه بچي، او یو د انسان د ذات شیطانان هم شته. د انسان د ذات شیطانان پیژنې که نه پیژنې؟ هغه ته وی غلطه وی غلا کوه، کور والا ته وی بیدار شه. هغه ته یو شان راځي او د بل ته بل شان راځي، هغه ته په یو مخ راځي او د بل ته په بل مخ راځي. واورا اخیری خبره کوم، من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار. چې څوک په دنیا کې دوه پړیقه دی، د قیامت پر ورځ به په خوله کې د اور جبه تاویږي را تاویږي. قرآن خدای ختم په دې شیطان، په انساني شیطان. لا يدخل الجنة قطات، چغل خور به جنت ته نه ځي، ډبول به خوري. چغل خور به جنت ته نه ځي، وال به خوري ډبول، هغې نه پس به جنت ته ځي. موږ به د الله تابعداري کوو او د شیطان تابعداري به نه کوو. ښه، د چا تابعداري به کوو؟ جواب را کوي. شوق سره، نور شوق سره. او د الله تابعداري، د شیطان تابعداري به نه کو. انساني شیطان دی او که جنی شیطان دی، د هغه تابعداري به نه کو. ټولو ته بس اخیری درخواست ده چې یو منټ بس، ټولو ته اخیری درخواست دا دی چې ټول به دا چې کومه جنکۍ فارغ شوې د تفسیر نه، چې څومره فارغ شوې، نو ټول به اوس د دې قرآن او د تفسیر خدمت کوي انشاءالله. او دا مدرسه چې مولانا صاحب چلی، مولانا جاوید حسین صاحب، په دا مدرسه کې به چې څومره ملګري یې، نو ټول به خپلې زنانه د بناتو مدرسې له راولئ که خیر انشاءالله، او په دا مدرسه کې به داخله وی کوئ به انشاءالله که نه. او د حضرت مفتی صاحب، مفتی اقدس زما محترم رور، دا هغه درسونه یې دلته کې اب هم داغه درس بم تاسو حفاظت بکوي که خیر انشاءالله. ټول وای انشاءالله. الله دا مدرسه کامیاب کی، خدای ته ول ترقی ورکي، الله ته ول برکتونه ورکي. الله دا محترم رور مولانا جاوید حسین صاحب او دا مفتی صاحب دا